بدر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او زوی دغه وخت کې لا مسلمان نه دی عبدالرحمن د کافرو په صف کې دی نو مبارزه به کېدې مبارزه څه ته وایي میدان ته به یو یو وتل او جنګېدل به نو د عبدالرحمن روت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی او تورې داسې لهره وکړه ویې لقوله وی هل من مبارزن شته چې د ما مقابلې له څوک راوځي نو پلار د زوی اواز پېژنې ابوبکر صدیق چا نه تپوس وکړو وی دا د عبدالرحمن اواز نه دی زما د زوی وی دی وی درېدم بچې ودرېږه د خدای دپاره زه نه پېژنم زوی درلم نو حضور پاک کلک راونیوه وی نه ته به مقابلې له نه ورځې ستا بچی دی بل سړی به ورځې پرې نه ښه او چې دې کله مسلمان شو نو پلار ته وی بابا وی یو ځای کې مې په بدر کې د تورې لاندې راغلې خو چې مې وکتل ته نو توره مې درنه اوچته کړه وی بچې وی که زما د تورې لاندې راغلی وی نو سر به دې هلته پروت و تنه به دې هلته پرته وه د خدای دین کې بچی نشته او د بدر چې قیدیانو متعلق فیصله کېده حضرت عمر څه وایي حضور پاک ورته عمره ته څه تجویز نه راکې وی صاحب زما په خبر به عمل ونه شي وی ته خو وایه که نه وی زما خو دا تجویز دی چې دا څومره کافران دي دا به وجنو خو څنګه به یې وجنو چې د چا رشته دار دی هغه به خپل رشته دار وجني وی د الله رسوله ستا پکې یو زوم دی ابوالعاص زوم دی دا به ته وجنې او د علي پکې رور دی عقیل ابا اوجنې او ستا تره دی عباس ابا ته وجنې او زما پکې ماما دی زه به هغه لالوم خدای ته ښایو چې خدای ستا په دین کې ماما زوی تره رور زوم نه پېژني لم یلد ولم یولد نو چې د الله په دین کې یو سړی دومره ورغوپه شي چې دی زوی پلار هېڅوک هم نه پېژني او الله پېژني والله کې خپس وکوچته کي ولم یکن له کفوا احد او داسې ځان جوړ کا من حیث الاجتماع چې ستا همسر په دنیا کې نه په ټکنالوژي کې په فوج کې شکر دی زموږ فوج مضبوط دی زموږ فوج طاقتمند الحمدلله هغه ټکنالوژي چې کوم امریکې سره ده او کوم روس سره ده هغه د خدای موږ له راکړي یوازې موږ له نه پاکستان نن غمې دی غمې چې دا هر څه په عربو ممالکو سره مشي او دا عجمو سره مشي خدای شته که دیوال وخوري نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه شکیب ارسلان ته څه وایي وی حضور پاک وفرمایل چې د دې په دې صورت عمل نشته نو په دې عمل پکار دی مسلمانانو له وحدت پکار مسلمانانو له دا پکار دی چې دې داسې شي چې دنیا ورته محتاج دی چاته محتاج نه مسلمان له دا پکاري چې د خدای د دین دپاره پلار او زوی د لیډرانو دپاره خو موږ پلار او زامن نه پېژنو د خدای د دین دپاره یادوه او چې دې د ده همسر څوک نه دا څو خبرې مې ته عرض کړې رونو